ملګرو نن تقریبا اویا کاله مخکې په 12 اګست د چارسدې په یو کلي په مابړه کې په دې موجوده پاکستان کې په دې موجوده ریاست کې زمون په دې پښتنو باندې دا جبر او دا ظلم چې کوم اویا کاله تېر شوي دي د دې آغاز د نن نه اویا کاله مخکې د چارسدې په خاوره د چارسدې په مابړه کلي کې شوی و چې د شپږ سوو نه زیات زموږ پښتانه ډېر په پیداتۍ سره وژلي وو. ملګرو زه چې دا لنډ تاریخ ووینم زه چې د لنډ تاریخ ته وګورم زما په خیال زموږ په دې خطه کې داسې یو مثال موږ ته په نظر نه راځي لکه څنګه چې د بابړې وو لکه څنګه چې په کومه طریقه چې زموږ پښتانه دې ریاست په بابړه کې وژلي وو. ملګرو د دې مثال موږ ته د دې خطې په تاریخ کې نه ملاویږي. دا د هغه جبر آغاز و چې په کم جبر او کم ظلم د ننه ورځې پورې په دې خاوره چې کوم پښتون اوسېږي په هغه باندې تېرېږي. خو ملګرو دا هم یو حقیقت دی چې یا خو هغه زیاتې وو یا خو هغه جبر و یا خو هغه ظلم و چې نن اویا کاله مخکې شوی و خو هغه تسلسل بیا را روان و. هغه تسلسل مونږ په ریاکټ باغ کې ولیدو هغه تسلسل مونږ په وزیرستان کې ولیدو هغه تسلسل مونږ په باجوړ کې ولیدو هغه تسلسل مونږ په پی ایس کې ولیدو هغه تسلسل مونږ په باچاخان یونیورسټۍ کې ولیدو. ملګرو که دا پاڅون نه وی شوی که دا خلک نه وی پیدا شوی که دا ځوانان نه وی را پیدا شوی ملګرو دا د ظلم ستم دا که دی دا لوبې دا مختلف خبر چې تر کوم وخته پورې روانه وي خو دا ریاست چې اوس په کولار غوږونه واوري دا د ښه په کولار غوږونه واوري چې دا خلک اوس را پاڅېدلی دی دا ځوان را پاڅېدلی دی دا ولس را پاڅېدلی دی او دا داسې را پاڅېدلی دي چې په ځان پسې ټول پاکستان را پاڅولو. ملګرو تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې یو خوف یو فضا وه د یرې یو فضا وه د یرې یو ماحول و په هغه ماحول کې چې ټول پاکستان یرغمالو د دې پاکستان یو منتخب وزیر اعظم یرغمالو د پاکستان پارلیمنټ یرغمالو د پاکستان صحافت یرغمالو د پاکستان عدلیه یرغماله وه د پاکستان د ریاست هره یوه مټه یرغماله وه. ملګرو په داسې صورت کې په داسې حالاتو کې دا خلک را پاڅېدل دا ځوانان را پاڅېدو دا غورځنګ را پاڅېدل ټوله دنیا ته دا پیغام ورکړو چې یا خو هغه پښتون چې دی زموږ فوج زموږ د ریاست ادارو که ظلم هم کړی و زیاتې پې هم کړی او دا تورې پې هم لګولی و دا چاپ پې هم پې لګولی په ټول دنیا کې چې دا ترهګر دي دا دهشتګر دي. خو ملګرو دا ځوانان چې راپاڅېدل دې دنیا ته زموږ د ریاست د ادارو هغه اصلي تصویر وښیلو. اوس د خدای په فضل سره ټوله دنیا دا خبره کوي چې دا پښتانه دا ډېر څورم لاس پښتانه دي او دا خلک چې کوم دي دا ادارې چې کوم دي د دې لاس په دهشتګردۍ کې ککړ دي. اوس خالي زه نه وایم اوس خالي تاسو نه وو د ټوله دنیا دا خبره کوي. ملګرو یو څو موده مخکې همدغه یو څو ځوانانو چې راغلل د دې خان نه روان شول خو دا هم یو دقت دی چې صوابۍ خاورې ته راورسېدل نو یو ډېر بهترین رسپانس ورته میلاو شو یو ډېر بهترین خوشامدید وشو د هغه ځوانانو خو د هغه خوشامدید او د هغه هرکلۍ نه پس د هغه ځوانانو حوصلې هغې مقام ته ورسېدلې چې بیا تاسو ولیدل چې لس ورځې بیا په اسلام آباد کې پرلتو دا ځوانان بیا د ریاست ګریوان ته د هغې اسلام آباد ښار کې لاس واچولو د خپل هر غوښتنه یې ته کوله خو بیا هغې نه پس تاسو ولیدل چې په کومه طریقې سره دا غورځنګ روان دی او په کومه طریقې سره ملګرو یا هغه وخت چې 22 کسان راغول شوي او یا نن دا وخت دی چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه هماغه سپینې خبرې کوي چې نن نه یو 15 میاشتې مخکې بلکې 2 میاشتې مخکې به هم خالد پښتون ژغورلې غورځنګ کولی خالد به پي ټي ایم کولی
نن دا ستاسو ګټه ده، ستاسو د تحریک ګټه ده، ستاسو د سوچ او فکر د نظریې ګټه ده چې نن ټول ولس هماغه خبره کوي. دا خټک صاحب تېر دی چې نن ټول ولس د هغه محبوبې سندرې ژاړي. خټک په جلسان سره ژړل که الله جله. ملګرو دا ټول پاکستان دلته پي ټي ایم پسې روان دی. ملګرو زه خبرې ختموم، ګرمي هم ده، ملګري نور راځي، ډېر به راځي، زمونږ ټول ملګري به راځي، تاسو په وینا کوي. خو بهرحال یو څو خبرې داسې دي چې هغې ته زه اشاره خامخا کوم. دا چوکیداران د پاکستان دا اوسه پوره یو خبره ته کوم، دا هم یو حقیقت دی چې یو اخري ګزار غواړي. دا ټول پاکستان را پاسېدلی دی. دې د واک اختیار کړی دی، د دې د واک اختیار د دې هغه زور اوس ختم شوی دی، د دې هغه روح په دبدبه اوس ختمه شوې ده. یو دقیقه بله غواړي، اوس یو دقیقه مې بله ورکړل، دا به تاسو وګورئ چې دا به ټول په بارکونو کې ناست دي، دا وطن به دې مونږ ته پرېږدي. خو بهرحال اوس هم آخري ساګانې اخلي، او په آخري ساګانو کې هم ځای په ځای زموږ په ملګرو باندې تشدد کوي. ملګرو درې ورځې مخکې هغه زور چې دې کوم طریقه واردات دی، هغه زور چې دې کوم روایت دی، په رسمت کې یو پېښه وشوه، کوتاهي هم نه وه، غلطي هم نه وه، غفلت هم نه و. یو آی ډي بلاک شوه، د هغې آی ډي په جواب کې، د هغې آی ډي په نتیجه کې بیا یې ټول ولس راوچت کړو، بیا یې ټول ولس راونیولو. مشران ځوانان دې ته نه دي کتلي، په ټولو خلکو نه تشدد وکړو. ملګرو دا د پکوراو ورګلو، دا د پکوراو ورګلو ورو، دا به انشاءالله ستاسو په همت او ستاسو په نزاکت او ستاسو په اتفاق به دا خلک مونږ بیا دې بیرغونو ته لګو. خو دا خبره ورته کوم چې په سړیتوب دې لاړ شي، که دغه شانتې حرکتونه کوي نو خدای ستا دا واپسي به یې ډېره ګرانوي، دا واپسي به یې ډېره زیاته ترخوي. په څه مفهوم راته لاړ نه شي. ملګرو دغه شانتې واقعات ځای پسې کېږي لګیږي. خو بهرحال دا هم حقیقت دی چې روان دي، په شا روان دي. و انشاءالله دا به تاسو وګورئ چې دا د پاکستان څوکیداران سره د خپلو قلعي مخلوقو ودانو بیا د خپلو بیرغونو ته لګو. ملګرو زه اخري کې یو د دې صحیح پرسن خبره کوم، مونږ سره هره درنه ورځ یو نه یو کس رابطه وکړي چې مونږ ورور رازد شوی دی، زمونږ زوی رازد شوی دی، زمونږ عزیز د ګورمنټ کیمپونونه د ګورمنټ سنټرونه رازد شوی دی، دا ګورمنټ سنټرونه رازد شوی دی. ملګرو و انشاءالله دا مبارزه به مونږ تر هغه وخته پورې نه پرېږدو چې تر څو پوره دا اووه نیم زره کسان چې دلته حکومت خلور په انټرنټ سنټرو کې دي، دا ټول چې مونږ د پاکستان د دولتونو ته تر څو پوره نه کش کړي، مونږ یې باران نه پرېږدو، په یو په دوه په پنځو سوو نه پرېږدو تر څو دا ټول خلک نه یې کش کړي. ملګرو زه اخري کې د حیات شیرغل خبر کوم، زموږ داسې ځوان، زموږ داسې تکړه ځوان چې د تحریک په جوړښت کې یو ډېر بنیادي کردار ادا کړی و، د تحریک ته دوام ورکولو کې یو ډېر بنیادي کردار ادا کولو. ملګرو افسوس کوم زموږ د خپلې ادبیه باندې ډېر افسوس کوم چې هغه هم د خلایي مخلوق سره مېلاو شوې ده. خو ملګرو بیا دې ته هم زه دا وایم چې تر کومې به ځان شرموئ. انشاءالله حیات شیرغل و تاسو خامخا پرېږدئ، غني به داسې دی چې دا ټول ځوانان لاړ شي او دې خپل ملت د اسلام آباد های کورټ مخې ته وخلي. حیات شیرغل رهایي مونږ په هر صورت کې غواړو، دا د هغه قانوني حق دی.